بسم الله الرحمن الرحيم. القضية هي قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، وهي إما حملية كقولنا زيد كاتب، وإما شرطية متصلة كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وإما شرطية منفصلة كقولنا العدد إما أن يكون زوجا أو فردا، فالجزء الأول من الحملية يسمى موضوعا، والثاني محمولا، والجزء الأول من الشرطية يسمى مقدما، والثاني تاليا. والقضية إما موجبة كقولنا زيد كاتب، إما موجبة كقولنا زيد كاتب، وإما سالبة كقولنا زيد ليس بكاتب، وكل واحد منهما إما مخصوصة كما ذكرنا، وإما كلية مصورة كقولنا كل إنسان كاتب ولا شيء من الإنسان بكاتب، وإما جزئية مصورة كقولنا بعض الإنسان كاتب، وإما مهملة كقولنا الإنسان كاتب. ختم غنشو كتاب ختم شوی نہیں راځي ولا مولسم په دې تصدیقاتو کې اول موږ د قضیه تعریف وکوم مرقات کې هم کړو. قضیه چې دا اصلا قول مرکب ته ویل کیږي. قضیه هغه مرکب قول ته ویل کیږي چې هغه قائل ته د دروغ او د رښتیاو نسبت کول دا ممکن وي. کتاب کې شته کنه سوی القضیه هي قول، دا مرکب دی. مرکب خو پیژنې مرکب تام. يصح ان يقال لقائله چې صحیح وي دا خبره چې دا غي قائل ته ویلی شي انه صادق فيه او كاذب، چې دا به خپل خبره کې صادق دی او یا کاذب دی. نو قضیه هي قول، دا قول لمرکب، دا په منزله د جنس دی. تام تم شامل له غیر تام تم شامل له. يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب، چې قائل ته دروغ او رښتیا نسبت کیږي د سرتي غیر تام چې د مرکب ناقص تعبیر شول. دا خبره ختم شو. دویم باس مولوی صاحب ته د قضیه تقسیم کې دوه اقسام ته تاسو متوجه شئ. وی ته قضیه حملیه ویل کیږي، وی ته قضیه شرطیه. په مرقات خبرې دي کنه. قضیه حملیه تعریف راته وکا، وای قضیه حملیه دا هغه قضیه ده کچره ته دا وس پړی نو دو مفردات بوي، یا به یو مفرد او یو مرکب وي. به الفاظ دیگر دا به دو مفرداتو نه جوړ شوي، او یا به یو مفرد او یو مرکب نه وي. لکه زید قائم من هو کټ ک زید به پاتې شي بل بقائم وي، دواړه مفردات دي. او کله به یو مفرد یو مرکب زید هو زید ابوه قائم، نو زید یو طرف ته کیدا دا مفرد دی او ابوه قائم بل طرف ته مرکب دی. بهرحال یا به دو مفردات نه جوړ وي، یا به یو مفرد او یو مرکب نه جوړ وي. او به تاسو ته معلومه ده قضیه حملیه په دوه قسمه معنی ده، یو موجبه ده یو سالبه ده. کچری دا شی ثانی اول لپاره ثابتو دا به موجبه وي زید قائم کې قیام زید له ثابت ده، او که شی ثانی د دویم نه نفي به دې ته ویل کیږي سالبه، لکه زید ليس بقائم، دلته قائمین د زید نه نفي ده. دا خبره مشو. به اجزاء د حملیه دا ټول د مرقات خبرې دي. قضیه حملیه کې درې اجزا وي ته موضوع ویل کیږي، وي ته محمول ویل کیږي، یو جز ته موضوع، یو ته محمول، او یو ته نسبت رابطي. موضوع د قضیه جزء اول ته بچا چې حکم لګي هغه ته ویل کیږي، کوم چې محکوم علیه وی قضیه کې. محمول دا محکوم به ته ویل کیږي قضیه کې، چا سره چې په بل باندې حکم لګي. موږ ته په نحوه کې خبر وایو. او نسبت رابطي د موضوع د محمول منځ کې چې کوم هو د موضوع د محمول ترمنځ نسبت قائمون کې څوک دی ربط قائمون کې غدا نسبت رابطي ویل کیږي. دا کله لفظ کې ذکر وي به قضیه ته ثلاثیه ویل کیږي. یادم شي کنه مرقات خبرې دي زید هو قائم، او کنه وی ذکر به وتا ثنائیه ویل کیږي زید قائم. بهرحال یو جزء موضوع دا، یو محمول له یو نسبت رابطي دي. موضوع ته موضوع ولې ویل کیږي؟ موضوع ته موضوع څه ویل کیږي چې دا وضع شوی دی د لپاره چې حکم په ولګي. محمول ته محمول ولې ویل کیږي؟ دا زکه ته محمول معنی دا بار شوی، دا هم بار شوی په موضوع باندې، هغه سره نسبت لګیدلې.
نسبت رابطی ته نسبت رابطی ولې وي ځکه د موضوع محمول منځ کې ربط پیدا کوي څه مشکل شته پکې دا خو د چا بیان شو د قضیه حملیه کنه نن ویلو قضیه په دوه قسمه ده یو حملیه ده او بل شرطیه ده شرطیه څه بل رستو ګورو د حملیه ټول قصې پوره کوخه سم خیل له تاسو مال سره مرقات پکې راګردانه او نور ذکر نشته لګا قضیه حملیه چې د مولوی صاحب دا د موضوع په اعتبار سره په څلور قسمه ده یادم شي مخصوصه د درې قسمه بیان کړي او محصوره او مهمله دا درې د بیان کړي او سبله مرګره کوي تبعیه دا تقسیم د موضوع په اعتبار سره دی څنګه موضوع په اعتبار سره د قضیه موضوع ته وګور یا به جزئی یا به کلی کچې د قضیه موضوع جزئی و جزئی فرد معینو او حکم په لګیدل او د ته شخصیه ویل ک زید قائمون دلته قائمون حکم لګیدل په زید معنی زید موضوع ده او دا جزئی د جزئی فرد معین دی تعریف به سوي چې موضوع به کې شخص معین وی دی تعریف دی دویم نمبر ورپسې محصوره ده محصوره چاته ویل کیږي چې موضوع به کې کلی وی کلی او د محمول حکم لګیدل د موضوع په افراد معنی او د کل او د باز لحاظ پکې هم ساتل شوی وي دغه پوره قصه کوي موضوع پکې کلی وي د محمول حکم د موضوع په افراد لګیدلې وي او د کل او د باز د کمیت لحاظ پکې ساتل شوی وي چې ټول د ټول افراد باندې حکم لګیدل د موضوع په بازو لګیدل د دې لحاظ پکې ساتل شوی وي ون رسیدلې دریم نمبر چې کوم داغه محمله ده محمله چاته وي چې موضوع پکې کلی وي او د محمول حکم د موضوع په افراد لګیدلې وي البته د کل او د باز لحاظ پکې نوی ساتل شوی څه مشکل شته یو پادش ولا تبعیه د دې څه تعریف دی چې موضوع پکې کلی وي او د محمول حکم د موضوع په افراد نه بلکې په حقیقت او په ماهیت د موضوع باندې لګیدلې رسې بدی خبر به کستا سو یاد شي موږ د مرقات کې ویلي چې محصوره په څلور قسمه معنی ده محصورات اربعه چوته ویل کیږي موجبه کلیه بلکې د دې وجه حصر مخکینی نام باوري موضوع خالی نه وي یا به جزئی یا به کلی که جزئی نه شخصیه ده که کلی خالی بنوي حکم په افراد لګیدل یا په تبعیت او په حقیقت لګیدل که تبعیت او حقیقت باندې لګیدل تبعیت که افراد وي به خالی نه وي یا به کل باز وي یا بنوي کوي محصوره ده او کني نه به محمله ده برحال به محصوره خپل کورګي به څلور قسمه محصورات اربعه ته وي موجبه کلیه سالبه کلیه موجبه جزئیه سالبه جزئیه موجبه کلیه چاته ویل کیږي چې د محمول حکم د موضوع په ټول افراد لګیدلې کل انسان حیوان حکم د انسان په ټول افراد لګیدلې سالبه کلیه چاته وي چې د محمول حکم د محمول چې د موضوع د ټول افراد نه نفي شوی وي ولا شيء من الانسان بحجر دلته حجر د انسان ټول افراد نه نفي شوی موجبه جزئیه چاته وي چې محمول ثابت وي موضوع بعض افراد ہوتا بعض الحيوان انسان بعض حیوانات چې دي ته انسانيت ثابت دي سالبه جزئیه چاته وي چې د محمول نفي شوی د موضوع د بعض افرادونه بعض الحيوان ليس بانسان بعض حیوانات چې دي هغه انسانان نه دي انسانيت نه فعل د موضوع د بعض افرادونه څه مشکل شته اوس لګي عبارت کې ورې د سینې چې کتاب ختم شوی دا د مغټ کتاب نه دی او کنه وي لالا دی وي د جنگ نه دی وي هغه سړي چې د بنگلو ټوکرې لاله ته ورکړی و ولای شي ویل کبل الله ته دی ورکړی ویل څه نه دی نو کوم د قشان لاړو غره وای څه نه دی القضايا القضيه قضيه چې دا هي قول دا یو قول له مطلب مرکب جمله ده ايوه جمله ده يصح يقال لقائله چې صحیح وي چې دی قائل ته نسبت وشي او قول وشي دی قائل ته د څه قول وشي چې نو صادق دا صادق دی په بل خپل جمله او کلام کې او کاذب یا دا کاذب دی په خپل جمله او کلام کې مې دا قضیه چې دا په دوه قسمه معنی ده وهي اما حملیه دنیا به حملیه وي كقولنا زيد كاتب کتابت حمل کړي به زید معنی یا به شرطیه وي حملیه خبره هم څه وکړلې همنځ کې شرطیه هم پرې ده کنه
پکار خدا و ما تاسو ویل شرطیه او دې څه ډاری ذکر کیږي من قصدن رستو کړلا شرطیه تعریف اوري مولوی صاحب شرطیه تعریف خاصان دې منګه مرقات کې کړي دي شیغه سپړې نو دوه مرکبات ته به سپړې به الفاظ دیګر هغه د دوه جملو نه جوړوي لکه ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود ان وفات ذلك یو طرف ته باد شي الشمس طالعه بل طرف ته باد شي النهار موجود نو دوه جملو نه جوړ شو دوه کلامونو نه دې ته ویل کېږي شرطیه د شرطي اجزاء دې دو اجزاء یو ته مقدم ویل کېږي بل ته تالی کم چې جزء اولی هغه ته مقدم جزء ثانی ته تالی ویل کېږي مقدم ته مقدم څه کوي چې مخکې شوی نو قضیه کې مخکې ذکر وي تالی ته تالی څه کوي چې دا قضیه کې مقدم پسې ورپسې وي خبره ونه رسېدلې به شرطیه په دوه قسمه تاسو معلومه ده دسی وي شرطیه موجبه او شرطیه سالبه که اتصال یا انفصال ثابت وي دا موجبه ده او که اتصال یا انفصال بکی نفي نه دا سالبه ده ونه رسیدلې ده تا خو د ایجاب او سلب په اعتبار سره په دوه قسمو قضیه شرطیه د دې چې کوم غټ افراد دي هم دوه دي یو ته متصله وي وي ته منفصله وي متصله څه تعریف دی ما ته لږ متوجي اوسئ صحیح تعریف د متصله ده چې قضیه شرطیه خو دوه قضیونه جوړی کنه په دې کې چې کوم اوله قضیه د مقدم داغه تسلیمولو په جمانی په دویمه قضیه کې د ایجاب یا د نفي حکم لګول دي د ویل کېږي متصله د اوله قضیه چې کوم مقدم ده داغه تسلیمولو په جمانی یعنی الته محمول موضوع ته ثابت کی او هغه به تسلیم کړي دغه تسلیمولو په جمانه دویمه قضیه کې د ایجاب حکم وي لکه ان كانت الشمس طالعه طلوع شمس ته ثابت کا تسلیمه کا دویمه قضیه کې به یا د ایجاب حکم یا بد نفي وي ایجاب حکم فالنهار موجود ونه رسیدلې او د سلب حکم فالليل ليس بموجود شپه بني موجوده کنه راختله ان كانت الشمس طالعه فالليل ليس بموجود ناول د موجبي مثال شو دویم د 400 سالبي شو ونه رسیدلې دا د چا تعریف شو متصله منفصله څه تعریف دی چې دوه قضیو مینس کې حکم د انفصال لګیدلې وي هاذا العدد اما زوج او فرد دا عدد بیا زوج وي یا به فرد وي یعنی دواړه یو ځای کې دي نشي یا به زوج وي یا به فرد وي انفصال حکم ولګیدل نو کې انفصال حکم د اثبات لګیدل او موجبه به وی لکه دا شي اوس وی ویلو او کله نفي لګیدل نه به سالبه وي انفصال به سلب شوی دی به سالبه وي خجی کنه فی انفصال وی غیر بردسی مثال وی یا بنور نوی راختله یا دا سینه دا چې نور راختله وی او رز موجوده وی دا سینه د ګوره نفي په ول حکم انفصال هم پکې نفي کو اگر کوم حقیقت کی خبره څنګه دغه زمون کار نشته لري خو مونږه انفصال نفي کو بهرحال دلته موجبه او سالبه دواړه راځي او ته وګوره لکشن به نور کیسې ورستو کو څه چې عبارت کې هم ټول ویلیو سره دقه د شرطي تعریف او داغه د اقسام او تعریفونه کې پاتې وته وګورئ و اما شرطیه دنیا به شرطیه وي متصله شرطیه به دوه قسمه معنی ده یو بکی متصله ده که قولنا ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود دا متصله ده و اما شرطیه دنیا به شرطیه وي نه شرطیه کما شرطیه منفصله یا به شرطیه متصله وي دغه تیر شو و اما شرطیه منفصله یا به شرطیه منفصله وي چلته حکم د انفصال لګیدلی که قولنا على عدد اما ان يكون زوجا او فردا عدد بیا زوج یا به فرد وي وس راځه دا کوم باسونه چنکړي هغه راته وي فالجزء الاول من الحمليه يسمى موضوعا جزء اول د حمليه چې دغه ته موضوع ویل کیږي والثاني محمولا دویم ته محمول ویل کیږي والجزء الاول من الشرطيه چې جزء اول شرطینا يسمى مقدما دي ته مقدم دواړه صحیح دي مقدم متویل کیږي والثاني دویم چې تالي وتویل کیږي والقضيه
به قضیه چې دا حملیه یا د امام موجبه یا به موجبه وي چلته محمول ثابت وي موضوع ته قولنا زید کاتب و اما صالبه یا به صالبه وي چلته محمول نفي د موضوعنا كقولنا زید ليس بكاتب وكل واحد منهما قضیه حملیه که موجبه وي او که صالبه وي دا په څلور قسم لري د موضوع په اعتبار سره اما مخصوصه قسم کړي مو کنه که شخصیه متویل کی کما ذکرنا مثالونه هم دغه یو کنه ار شخصیه او د مخصوصي مثالونه و اما کلیه مصوره یا به کلیه یعنی موضوع به کلی وي او مصوره به معنی سور به کې بیان شوی کل او باز به کې بیان شوی که قولنا كل انسان کاتب دا موجبه کلیه ده ولا شيء من الانسان بكاتب دا صالبه کلیه ده و اما جزئيه مصوره یا جزئيه مصوره یعنی محصوره جزئيه موجبه جزئيه چوته ویل کی یا صالبه جزئيه غبوي که قولنا بعض الانسان کاتب و اما مهمله درم قسم یو شخص مخصوصه یو مصوره من چوته محصوره وایو او یو مهمله بیانې چای کی حکم په موضوع فافراد لګیدلې خپل او باز پکې نوی مصوره نوی سور پکې نه بیان شوی قولنا الانسان کاتب دې خبره پوه شو دلک شند دا ابو یو سیدا اسانه خبره لا والمتصله اما لزوميه كقولنا ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود واما اتفاقيه كقولنا ان كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق والمنفصله اما حقيقيه كقولنا العدد اما زوج وفرد وهو مانعة الجمع والخلو معا واما مانعة الجمع فقط كقولنا اما يكون هذا الشيء حجرا او شجرا واما مانعة الخلو فقط كقولنا اما يكون زيد في البحر واما ان لا يغرق طول قسم مرقات کی تازه ویلې وي راځي قصوکم وليس متصله چې دا په دوه قسمه معنی ده قضیه شرطیه متصله وی ته لزومیه ویل کیږي وی ته اتفاقیه لزومیه چاته ویل کیږي قضیه متصله کې خو اتصال موجود وي نو کله اتصال دی وی علاقه د وجنه موجودو اتفاقین او د علاقه د وجنه به د څه ویل کیږي لزومیه به علاقه کستا سوچ مونږ ویلی علاقه د ودی خجی علاقه دو دی وی ته علاقه د تضایف ویل کیږي او بل ته علاقه د علتیت ویل کیږي علاقه د تضایف څه مطلب دی او علاقه د علتیت څه علاقه د تضایف هم مرقات کې ویل ادي ته ویل کیږي چې دوه شیئین وی د یو تعقل چی د یو پیجندل د موقوف په بل باندې دوه شیئین وی د یو پیجندل موقوف په بل باندې لکه اب او ابن اب بالا پیجنې چې ابنی وی ابن بالا پیجنې چې ابي وی اب په ابن موقوف ابن په اب معنی دي دوړ منس کې علاقه اشاره تضایف خلک داسي وي چې تعقل د حدیمه موقوف په تعقل د اخر باندې دا خبره خوش شو به دوه علاقه د علتیت د دې څه مطلب چې په دې قضیه لزومیه متصله لزومیه کې به مقدم او تالی کې یو علت وي د بل لپاره کله مقدم علت وي د تالی د لپاره کله تالی علت وي د مقدم د لپاره او کله دواړه معلول وي او علت شيء ثالث وي دا ول لپاره مثال ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود دلته وګورئ مقدم چې ان كانت الشمس طالعه دا علت ده فالنهار موجود د لپاره ده کنه ده رسې په دې باندې نور راختل علت د ورځې د لپاره او کله برعکس وي یعنی تالی چې دا علت وي د چار لپاره مقدم د لپاره لکه مثال ان كان النهار موجودا فالشمس طالعه کن ورځ موجوده وي نور براخته وی دلته فشمس طالعه د علت د وجود نهار د لپاره څه مشکل شته بکی کله دواړو د لپاره شی ثالث علت وی لکه ان كان النهار موجودا فالارض مضيء کورز موجوده وي زمکه وروخانه وي د دوړ لپاره علت څوک دی طلوع شمس ته شی ثالث ته څه مشکل خو نشته کنه دیو نمبر چې کوم مولوی سبغه متصله اتفاقیه ده چې د مقدم او تالی مینس کې چې کوم اتصال راغلی دا دی ویل علاقه د وجننوي داس اتفاقی راغلی وي ان كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق کچر انسان ناطق وي حمار بناهق وي لیکن انسان ناطق وي او کني وي حمار به هر حال سره ناهق دی داس اتفاقی داس جمع شوی دی دا مشوله
به شرطیه چې د مولوی صاحب شرطیه دا په دوه قسمه معنی ده. اولا یو اتفاقیه ده او عنادیه ده. یادم شي عنادیه چاته وي چې دو د مقدمه او تالی ترمنځ انفصال شي دا عنادي وي، یعنی ذات د مقدم تقاضا کوي کزوما تالی بنوي، ذات د تالی تقاضا کوي کزوما مقدم بنوي. هذا العدد اما زوج او فرد، هذا العدد اما زوج کو، هذا العدد اما فرد نه ده، او هذا العدد اما فرد نو، هذا العدد اما زوج نشي کېدل. دا څه کېدل شي او د زوج او فرد وي نشي کېدل. په دې مثلا پوه شئ. او کله کله دا ان منفصله دام سي اتفاقيه وي. هذا الشيء اما سمي سالي ده دسي هذا العدد اما زوج او منقسم بمتساويين. دا عدد بیا زوج وي یا برابر ته تقسیمیږي. تاسو انفصال وکړو دې منځ کې انفصال نشته ده. زوج به هم وي برابر ته تقسیمیږي، هم هر زوج برابر ته تقسیمیږي. دا وشمولې شي یو تقسیم باندې دا قبول وکړو. قضیه شرطیه منفصله کینادیه وي او که اتفاقیه وي په درې قسمه راکې یادم وي. حقیقیه مانعه الجمع مانعه الخلو. حقیقیه چاته وي چې هغه کې موږ ویلو تناقض پکې څه وي، تناقض نه منافات پکې صدقن هم او کذبن هم وي. ملقات کې هم دسی ویلو، یعنی نه دواړه جمع کېدل چې مقدمه او تالی منافات پکې، او نه دواړو ارتفاع کیږي چې نه مقدم موجود او نه دي تالی وي. مثال سره هذا العدد اما زوج او فرد، دا څه نشي کېدل چې عدد زوج وي او فرد وي، جمع هم نشي کېدل. منافات صدقن شو او نه ارتفاع کیږي چې نه دي زوج وي او نه دي فرد وي. منافات پکې کذبان دي ته ویل کېږي، منافات کذبان وای نه شولې به. او به سجان نمبر 2 دا مانعه الجمع. دا چاته ویل کېږي چې منافات پکې صرف صدقن وي، جمع کېدل نه شي، ارتفاع کېدل شي. لکه هذا شيء اما شجر او حجر، دا شی به یا حجر وي یا به شجر وي. د دې اجتماع وسمنه د منافات صدقن دي، اجتماع کې منافات دي. یو شی حجر او شجر نشي کېدل. البته منافات پکې کذبن نشتا. یو شی به نه به حجر وي نه به شجر وي، ابا انساني کنه. به کوم یو د مانعه الخلو وي، دای سینوم دی کا موږ ته مانعه الخلو وي عام طور باندې. د څه تعریف دی چې هغه مقدمه او تالی هغه قضیه شرطیه منفصله چې دا غي د مقدمه او تالی ترمنځ منافات کذبن وي او صدقن وي، یعنی جمع کېدل کې منافات نه جمع کېدي شي. البته منافات کذبن وي، ارتفاع نشي کېدل. لکه زید اما فی البحر، زید در مثال لیکنا اما ان يكون زيد في البحر واما الا يغرق. زید بیا په بحر کې یا بغرق نه دي کې جمع کې منافات نشته. بحر کې به هم وي، غرق به هم نه وي، لامبو به وي. البته کذبن کې منافات دي چې مقدم نه وي تعلیم نه وي. څه مطلب زید په سمندر کې نه وي او لا يغرق معنا غرق هم وي. لا يغرق نقيس خو غرق دی کنه، چې سمندر کې نه وي او غرق هم دي وي. دا خو نشي کېدل. زمکه څوک نه غرق کیږي او وو کې چې څوک حالات چې د غرق وي. بس نه کسی بھی عبارت ته لګو غوري. والمتصله اما لزوميه دغه کنه متصله بیا لزوميه وي كقولنا ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود. دا اوس لزوميه ده، علاقه منځ کې موجوده د جزء اول علت د ثاني د بارا. و اما اتفاقيه دنیا به اتفاقيه وي چې کې به مقدمه او تالی کې یو يعني علاقه نوي موجوده د دوه علاقونه. كقولنا ان كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق، دلته علاقه نه موجوده. والمنفصله منفصله چې اما حقيقيه یا به حقيقيه وي، منافات به صدقا او كذبا مقدمه او تالی ترمنځ. كقولنا العدد اما زوج او فرد. دا چې دا کنه د کې معنی الجمع هم د معنی الخلو دواړه پکې ده. وهو معنى الجمع والخلو معا. دي کې معنى الجمع د معنى الخلو دواړه ده، منافات صدقا او كذبا دي. واما معنى الجمع فقط یا به معنى الجمع فقط، جمع کېدل به منوي، منافات به صدقا وي. كقولنا اما يكون هذا الشيء حجرا او شجرا، جمع کېدل نه شي، ارتباط کېدل شي. واما معنى الخلو فقط یا به کې معنى الخلو وي
کذبن به منافات وي که قولنا اما يكون زيد في البحر واما لا يغرق دې صدقا منافات نشه جمع کېدل شي البته ارتفاع نه کیږي چې سمندر کې نه یو غرق وي بس ته